90 seconds کې د نن ورځې مهمو خبرونو سره زیما همیرا مهوش. بنو کې د موټر سایکلو په بارګین د لین دین په تنازع د ډزو پیښه مخې ته راغلې ده چې په نتیجه کې د پلار او زوی په شمول 4 کسان په حق رسیدلي. د لکی مروت سټي تاڼې په حدودو کې نامعلومه وسلوالو ډزې کړي چې پکې 3 کسان په حق رسیدلي او یو ژوبل شوی. د خیبر پختونخوا حکومت د 3 اعلی افسرانو د تقرری او د بدلون احکامات جاری کړي دي. په دې اړه د خیبر پختونخوا اسټابلیشمنت محکمې باقاعده اعلامیه هم جاری کړې ده. شمالي وزیرستان کې د پولیو وایرس نوې کیس مخې ته راغلی دی چې ورسره کال 2015 کې ملک کې د پولیو کیسونو مجموعي شمیره 1.13 ته رسیدلې ده. د کال 2018 لومړی پولیو مخنیوي مهم به 2 فروری نه شروع کیږي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سهیل افریدي په سیف سټیز منصوبې کار د ډیډلاین مطابق سرته د رسولو هدایات کړي دي. د وزیر اعلی په مشرۍ کې په سیف سټیز پروجیکټ پیشرفت متعلق اجلاس شوی. په دې موقع وزیر اعلی سیف سټیز منصوبې کار تیزی سره د مکملولو هدایات ورکړي. خیبر پختونخوا انډر 21 گیمز به 4 فروری نه تر 9 فروری پورې پیښور سپورټس کمپلیکس کې تابع کیږي چې پکې 15 نارینه ټیمونه او 18 زنانه ټیمونه برخه اخلي. دا تر دې دمه مهم خبرونه نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پختونخوا سره اوسئ.